د ترکي نه یو ویډیو شیر شوی چې دغه ټوله دنیا حیرانه کړې ده. اوس معلومه ده چې په ترکي کې 2 ورځې مخکې زلزله راغلې وه چې د هغې میګنیټیوډ 7.8 و چې دغې د وجې نه ډېر کورونه په زرګونو کورونه د دغې د وجې نه تباه شوي وو، هغه راپرېوتي وو. د دغې د وجې نه په زرګونو خلک وفات شوي هم وو، د دغې د وجې نه په زرګونو زخمیان هم راغلي وو، زخمیان شوي وو. په دې سایډ باندې تاسو دغه ویډیو ګورئ، کم ټایم کې چې زلزله وه نو دغه ویډیو په دغې روضه کې شوې ده، کوم چې د حضرت زینب بنت حضرت علي دغه روضه ده چې حضرت زینب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوسۍ وه. د دې روضې ته هیڅ نقصان نه دی رسېدلی. په دې سایډ تاسو دغه ویډیو ګورئ، دغه پانوسونو ته تاسو ګورئ، دغه هغه د زلزلې د وجې نه حرکت کوي خو هغه لاندې نه دي راپرېوتي. دا یوه معجزاتي ویډیو ده. دې ټول خلک حیران کړل چې دغه پانوسونه په دغه خپل ځای باندې ولاړ دي او دغه روضې ته هیڅ نقصان نه دی رسېدلی. کوم کسان چې د کوم خلک چې په دغه روضه کې وو هغه هم ښه محفوظ وو هلته، او چې دا مناظر هغوی ولیدل نو د خپلو ګناهونو معافي د الله تعالی نه وغوښتله او استغفار یې شروع کړل او په دغه ځای کې دوی ښه محفوظ پاتې شول. الله تعالی یو ټول مسلمانان د داسې آفتونو نه، تکلیفونو نه، د داسې زلزلو نه وساتي. پاکستان له پکار دی چې په دې ټایم کې د ترکي سره مدد وکړي، د ترکي مرسته وکړي، ځکه چې په هغوی باندې ډېر سخت حالات دي. کله چې په موږ باندې سخت حالات راغلي، په پاکستان سخت حالات راغلي، ترکي زمونږ مرسته کړې ده، نو اوس پکار ده په هغوی باندې سخت حالات دي، پکار ده چې پاکستان د هغوی مدد وکړي. په دغې کې یو ویډیو ما وکتله چې الخدمت والا هلته مختلفو اکټیویټیو کې مصروفه دي، کمبلې خلکو له ورکوي او دغه کوم زخمیان چې دي هغه هسپتال ته بوځي او ډېر اکټیویټیز هغوی دغه کوي، دغه متاثرین چې دی هغه ریسکیو کوي. زموږ د پاکستان ریسکیو چې کوم ټیمونه دي هغه هم هلته ترکي ته لاړل او هلته مختلف اکټیویټیز کوي او د دغې ترکیانو مدد کوي. نو دا بالکل ډېره زیاته ښه خبره ده چې په دې ټایم کې زموږ پاکستان د ترکي مدد کوي او پکار هم داسې د ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. دغه ویډیو سره زیات نه زیات شیر کوي. وخت د راکولو یو جهان مننه کوم. د لوی الله په امان.